بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 9 نمبر درس دی. یقول المصنف رحمه الله تعالى فصل: الكلام لفظ تضمن كلمتين بالإسناد، والإسناد نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها، نحو زيد قائم وقام زيد، ويسمى جملة، فعلم أن الكلام لا يحصل إلا من اسمين، نحو زيد قائم ويسمى جملة اسمية، أو من فعل واسم، نحو قام زيد ويسمى جملة فعلية، إذ لا يوجد المسند والمسند إليه معا في غيرهما ولا بد للكلام منهما. د کتاب په شروع کې مصنف رحمه الله دا خبره ذکر کړې وه چې تدې کتاب په مقدمه کې به زه 3 فصل ذکر کوم. نو تدې ځای پورې مصنف 2 فصل بیان کړل او تدې ځای نه صاحب کتاب 3 فصل دا شروع کوي. په دې فصل کې د ټولو نه لومبی مصنف د کلام تعریف کوي، بیا د اسناد تعریف کوي، 3 نمبر دا خبره کوي چې د کلام د حاصلېدلو څو صورتونه دي، او بیا په آخر کې د یو اعتراض داغې جواب ورکوي. نو فرمایي الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد. په دې عبارت کې مصنف د کلام تعریف کړی دی چې کلام دا داسې لفظ دی چې دا شامل وي 2 کلمو ته د اسناد په طریقه باندې. په اسانو الفاظو کې به مونږه داسې وایو چې کلام دا به مونږه هغې لفظ ته وایو چې کم از کم په هغې کې 2 کلمې وي، خوا که دغه دواړه کلمې حقیقتاً په لفظونو کې موجودې وي او یا یوه کلمه حقیقتاً په لفظونو کې موجوده وي او یو کلمه حکماً موجوده وي، یعنی په لفظونو کې موجوده نه وي، او په دغه دواړو کلمو کې د یوې کلمې نسبت د بل کلمې ته شوی وي، یعنی یو کلمه پکې مسند وي او بل کلمه دا مسند الیه وي. مثلا زید قائم، نو دا کلام دی ځکه چې په دې کې 2 کلمې دي او د قائم نسبت شوی دی زید طرف ته، نو قائم دا مسند دی او زیدون دا مسند الیه دی. بل مثال دی اضرب، ته ووهه، نو دلته اگر چې په ظاهر کې مونږ ته یوه کلمه په نظر باندې راځي اضرب، لیکن دا په حقیقت کې 2 کلمې دي. یوه کلمه دغه ښکاره ده اضرب، او دویمه کلمه په دې کې انت ضمیر دا مستتر دی، لہذا دا هم کلام دی. دا اضرب دا مسند دی او انت کم ضمیر دی، نو هغه پکې مسند الیه دی. بیا په دې تعریف کې د الکلامو دا لفظ دا معرف دی او محدود دی، او دا لفظ تضمن کلمتین بالاسناد
دا تعریف دی، حد دی او معرف هم دې ته ویل کیږي. بیا په دې تعریف کې دا لفظن دا کم لفظ دی نو دا جنس دی، دا عام دی. دا معرف یعنی کلام ته هم شامل دی او د کلام کم غیر دی. محملات لکه جسق، مفردات لکه زید، عمر، بکر، او کم مرکبات غیر کلامیه دی یعنی مرکب ناقص، غلام رجلن یا رجلن فاضلن، دی ته هم شامل دی. تضمن کلمتین دا فصل اول دی. په دې قید سره د کلام د تعریف نه محملات او مفردات د اوتلل. محملات دا تی ځکه اوتلل چې محمل دا کلمه نه ده، او مفردات تی ځکه اوتل چې مفرد دا یو کلمه وي، او مونږ دلته دا قید ذکر کو چې تضمن کلمتین، په کلام کې به دو کلمې وي. او بالاسناد دا پکې دویم فصل دی، دویم قید دی. په دې قید سره د کلام د تعریف نه کم مرکب ناقص دی دغه تی ووت. ځکه چې کم مرکب ناقص دی یعنی مرکب اضافي او مرکب توصیفي، اگر چې هغه دو کلمې وي لکه غلام رجل یا رجل فاضل، لیکن په دغه کې اسناد نوي، ځکه چې د اسناد د پاره مسند او مسند الی دا ضروری ده. او کم مرکب اضافي دی او مرکب توصیفي دی نو په هغې کې مسند او مسند الی نوي، هغه یا صرف مسند جوړیږي یا صرف مسند الی جوړیږي. دلته دا اعتراض واردیږي چې مصنف رحمه الله د کلام په تعریف کې لفظ ذکر کو، نو ته دې لفظ نه دا معلومیږي چې کلام دا به یوه کلمه وي، ځکه چې دا لفظ دا مفرد دی. نو کله چې زمونږ ذهن ته دا خبره راشي چې کلام دا لفظ دی، نو دې نه خو دا خبره معلومیږي چې کلام دا به یوه کلمه وي. حالانکه بیا مصنف فرمایي تضمن کلمتین، چې کلام داسې لفظ دی چې دا دو کلمو ته شامل وي. نو ته دې جواب دا دی چې د لفظن دا لفظ دا مصدر دی، او مصدر دا اسم جنس وي، دا مفرد تم شامل وي، تثنیه تم شامل وي او جمع ته هم شامل وي. لہذا د مصنف رحمه الله په دې لفظ په ذکر کولو باندې څه اعتراض دا نه واردېږي. نو فرمایي فصل الكلام لفظ تضمن كلمتين بالإسناد، والإسناد نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها. مصنف رحمه الله د کلام په تعریف کې د اسناد لفظ ذکر کړو، نو اوس په خپله ته دغه لفظ ته دې تعریف کوي. نو مصنف فرمایي چې اسناد دې ته ویل کېږي چې په دوو کلمو کې د یوې کلمې بلې کلمې ته په داسې طریقه باندې نسبت کول چې دغه نسبت دا مخاطب ته مکمله او پوره فایده ورسوي. او دغه مکمل او پوره فایده دا ده چې په دغه کلام باندې سکوت او خاموشواله دا ټیک وي. د مخاطب سکوت هم په دې باندې ټیک وي او د متکلم سکوت هم په دې باندې ټیک وي. یعنی کم مخاطب دی کم اوریدونکو دی هغې ته پوره خبره معلوم شي، هغې ته د سوال کولو ضرورت پاتې نشي، او متکلم ته بیا د سوال د جواب ورکولو ضرورت پاتې نشي. نو دې ته اسناد وای. نو فرمایي والاسناد نسبة احدى الكلمتين الى الاخرى، اسناد د دو کلمو
د یوې په دو کلمو کې د یوې کلمې نسبت کول دي الی الاخرى بلې کلمې طرف ته بحیث په داسې حیثیت او په داسې طریقه باندې تفید المخاطبه فائدة تامة چې دغه اسناد او نسبت دا مخاطب ته مکمله فائدہ دا ورسي. یصح السکوت علیها چې په دغه کلام باندې سکوت او خاموشتیا دا ټیک وي. په دې تعریف کې د اسنادو دا لفظ دا معرف او محدود دی، یعنی تدې مونږه تعریف کو او دا نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى تر دو فائدة تامة پورې دا معرف او تعریف دی. په دې تعریف کې د نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى دا جنس دی، دا معرف ته هم شامل دی او د معرف کم غیر دی، یعنی کم مرکب اضافی دی او مرکب توصیفی دی، دې ته هم شامل دی. ځکه چې په مرکب اضافي او په توصیفي کې هم د یو لفظ نسبت شوی وي بل طرف ته، لکه په غلام او رجلین کې د غلام نسبت شوی دی رجل طرف ته. او بحيث تفید المخاطبه فائدة تامة دا بیا فصل دی. په دې قید سره د اسناد د تعریف نه دغه مرکب اضافي او توصیفي دا ته اوتلل، ځکه چې په مرکب اضافي او توصیفي کې اگر چې اسناد شوی وي لیکن هغه مخاطب له پوره پیدا نه ورکوي. ځکه که یو کس دا وایي چې غلام و رجلین د سړي غلام، نو دا مخاطب او اوریدونکي له پوره پیدا نه ورکوي چې څو پورې ورسه بل لفظ نه ذکر کړی، لکه غلام و رجلین قائم یا غلام و رجلین عالم. نو په دې قید سره د اسناد د تعریف نه دغه مرکب اضافي او توصیفي وغیره دا اوتلل. په دې تعریف کې یصح السکوت علیها دا کم الفاظ دي، نو دا په تعریف کې دا نه دي شامل، بلکې دا د فائدة تامة تدې تفسیر کوي چې د مکمل فائدې نه زمونږ مراد څه دی. نو مصنف فرمایي چې د دې نه زمونږ مراد دا دی یصح السکوت علیها چې په دې باندې د متکلم یا د مخاطب سکوت او د هغې خاموشي دا ټیک وي. نحو زید قائم، نو زید قائم دې ته مونږ اسناد هم ویلی شو، مرکب اسنادي مو ته ویلی شو، او دا د کلام مثال هم دی. دلته د قائم نسبت دا زید طرف ته شوی دی او دا داسې کلام دی چې په دې باندې سکوت دا ټیک دی، ځکه چې مخاطب له مکمله فایده ورکوي چې زید دا ولاړ دی. دویم مثال ذکر کړی دی وقام زیدون، دلته د قام نسبت شوی دی زید طرف ته او په دې باندې د متکلم او د مخاطب سکوت دا ټیک دی. مصنف دو مثالونه ذکر کړل، دا لومبی مثال دا د جمله اسمیه دی او دا دویم مثال دا د جمله فعلیه دی. ویسمى جملة، په دې عبارت کې مصنف رحمه الله فرمایي چې د کلام ته جمله هم وي، بلکې د جملې نه علاوه د کلام نور نمونه هم دي. کلام ته مرکب تام هم وي، مرکب مفید ورته هم وي او مرکب اسنادي ورته هم وي، لیکن مشهور نمونه یو کلام دی او د ټولو نه مشهور نوم بیا جمله ده. فعلم ان الكلام لا يحصل الا من اسمين نحو زيد قائم ويسمى جملة اسمية، او من فعل واسم نحو قام زيد ويسمى جملة فعلية. فعلم ان الكلام، پس معلومه شوه چې کلام دا نه حاصلیږي مگر د دو اسمونو نه یا د فعل او د اسم نه. مخکې چې مصنف رحمه الله دا کمی خبرې وکړي نو ته دغې خبرو نه دا معلومه شوه چې د کلام په تعریف کې د اسناد کم قید دی نو دا پکې معتبر دی، او اسناد دې ته ویلی کېږي چې د یوې کلمې نسبت شوی وي بلې کلمې طرف ته، یوه کلمه مسند وي او بله کلمه دا مسند الی وي،
نو چې کله په کلام کې د مسند او د مسند الی کېدل ضروری دی نو تدینه دا خبره معلومه شوه چې کلام دا نه حاصلیږي مگر د دو اسمونو نه یا د اسم او د فعل نه. په کوم ځای کې چې کلام وي نو هغه به یا دو اسمونه وي یا به یو اسم وي او یو فعل وي. ځکه چې دو اسمونه وي نو اسم دا مسندم جوړیږي او مسند الیم جوړیږي نو صرف د اسمونو نه هم کلام جوړیږي. دغه شان دي که یو اسم وي او بل فعل وي دا غینه هم کلام جوړیږي ځکه چې فعل دا به مسند وي او کم اسم دی نو دا مسند الی جوړیږي. تدینه علاوه چې کم صورتونه دي نو په دغه صورتونو نه کلام نه جوړیږي یعنی صرف فعلونه وي نو تدینه کلام نه جوړیږي ځکه چې فعل دا صرف مسند جوړیږي او د کلام د پاره د مسند سره مسند الی ضروری دی. او که صرف حرفونه وي نو دا غینه هم کلام نه جوړیږي ځکه چې حرف دا نه مسند جوړیږي او نه مسند الی جوړیږي. یا یو اسم وي او بل حرف وي تدینه هم کلام دا نه جوړیږي ځکه چې اسم دا به یا مسند وي او مسند الی وي په دې دواړو کې به یو څیز وي او حرف دا نه مسند جوړیږي او نه مسند الی جوړیږي. څلورم صورت دا دی چې فعل او حرف وي تدینه هم کلام دا نه جوړیږي ځکه چې فعل به مسند جوړ شي لیکن مسند الی به ولا د کم ځای نه راځي. نو تدینه دا خبره معلومه شوه چې کلام دا به یا صرف د دو اسمونو نه جوړیږي او تدې مثال دی زید قائم. نو دلته زیدون هم اسم دی او قائم دا هم اسم دی. د قائم نسبت شوی دی زید طرف ته قائم دا مسند دی او دا زیدون دا ولا مسند الی دی او دې ته به مونږه جمله اسمیه وایو. جمله اسمیه دا به مونږه هغې جملې ته وایو چې د هغې لومبی جز دا اسم وي. او یا کلام دا د فعل او د اسم نه جوړیږي او تدې مثال مصنف رحمه الله ذکر کړی دی قام زیدون. نو قام فعل دی او دا زیدون دا ولا فاعل دی او زیدون دا اسم دی. نو قام دا مسند دی او زیدون دا مسند الی دی او د کم جملې لومبی جز چې دا فعل وي نو دغه جملې ته به مونږه جمله فعلیه وایو. بیا فرمایي اذ لا يوجد المسند والمسند الی معا فی غیرهما ولا بد للكلام منهما. مخکې عبارت کې مصنف دا فرمایل چې ان الكلام لا يحصل الا من اسمين او من فعل و اسم چې کلام دا نه حاصلېږي مگر صرف د دو اسمونو نه یا د فعل او د اسم نه. نو اوس په دې عبارت کې اذ لا یوجد المسند والمسند الی معا په دې کې تدغه دا وجه ذکر کوي چې داسې خبره مونږ ولې وکړه. نو دا غي وجه هم دغه مصنف ذکر کړه کوم چې مونږ مخکې زبانی هم ذکر کړه چې مسند د کلام د پاره مسند او مسند الی دواړه ضروری دي او دا دواړه دا صرف په دو اسمونو کې موندل کېږي یا په اسم او په فعل کې دا موندل کېږي. ولا بد للكلام منهما او د کلام د پاره تدې دواړو موجود کېدل دا ضروری دي یعنی د مسند او د مسند الی دواړو موجود کېدل دا په کلام کې دا ضروری دي. اوس راځو مونږه د عبارت حل او په دې کې کم نحوی فواید دي نو ان شاء الله تعالی ته دغه فوایدو د ذکر کولو به مونږه کوشش کوو. مصنف فرمایي الكلام لفظ تضمن كلمتين بالاسناد. الكلام دا مبتدا ده او لفظ تضمن كلمتين بالاسناد دا الفاظ دا ولا خبر ده. بیا په دې خبر کې د لفظون دا لفظ دا موصوف ده او تضمن كلمتين بالاسناد دا ولا صفت ده. او تدې په باره کې دغه قاعده مونږه بار بار ذکر کړه چې کله د نکیرې نه بعد فعل راشي نو عام طور باندې دغه نکیره موصوف وي او دا فعل او کله د خپل فاعل سره ملاو شي نو دغه جمله دا ولا صفت جوړیږي. او عام طور باندې چې تدې مونږه ترجمه کوو نو مونږ به ترجمه کې داسې لفظ راوړو یعنی کلام داسې لفظ دی چې هغه شامل وي دو کلمو ته. بیا تضمن دا د باب تفاعلنا تضمن یتضمن د باب تفاعلنا د واحد مذکر غایب فعل مضارع معلوم صيغه ده او پدې کې هو ضمیر مستتر دا ولا فاعل او کلمتین دا ولا مفعول به ده.
کلمتین چونکی دا تسنیه دا او د تسنیه حالت نسبی دا په یا ما قبل فتحې سره وي او بالاسناد دا جار مجرور دا متعلق دی په تضمن فعل پورې. والاسناد نسبة احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطبه فائده تامه يصح السكوت عليها. والاسناد دا الاسناد دا مبتدا دا او چونکه مبتدا مرفوع وي او دلته د مرفوع کېدلو علامت دا ضمه ده. الاسناد دا مبتدا دا مرفوع ده په ضمه سره. نسبة احدى الكلمتين نسبت دا مضاف دی احدا طرف ته او احدا دا د نسبتو د پاره مضاف الیه دی او د الکلمتین د پاره مضاف دی او تدې د پاره هم مونږه قاعده ذکر کړی و چې کله 2 3 4 5 اسمونه یو ځای راشي او په دې کې کم اخرنه اسم دی دا د معرفي په قسمونو کې یو قسم یو تدې نه مخکې چې کم اسمونه په دې باندې الف لام نوي داخل نو دا بخپل منځ کې عام طور باندې مضاف الیه جوړیږي. نو دا احدى الکلمتین دا مضاف الیه دا د نسبتو مضاف د پاره او الى الاخرى دا جار مجرور دا متعلق اول په نسبتو پوری او دا بحيث تفيد المخاطبه فائده تامه يصح السكوت عليها دا ولا متعلق ثاني دی. نو نسبت مضاف د خپل مضاف الیه او د دواړه متعلقین سره چې کله ملاو شو نو دا بیا خبر جوړیږي د اسناد مبتدا لپاره. بحيث تفيد المخاطبه فائده تامه تفيد دا فعل او پدې کې هي ضمیر مستتر دا ولا فاعل المخاطبه دا مفعول به دی منصوب دی په فتح سره. فائدتن دا موصوف دی او تامتن دا مفسر دی او يصح السكوت عليها يصح فعل السكوت فاعل او عليها جار مجرور متعلق دی په يصح پوری نو دا يصح السكوت عليها دا تفسیر جوړیږي د تامتن مفسر د پاره. بیا مفسر تفسیر دا صفت دی د فائدتن موصوف د پاره بیا موصوف صفت دا د تفید او فعل د پاره مفعول مطلق جوړیږي. نحو زید قائم زید دا مبتدا دا مرفوع ده په ضمه سره او قائم دا ول خبر دی دا هم مرفوع ده په ضمه سره. دا خبره به مونږه یا ساتو چې مبتدا او خبر د دواړه به مرفوع وي. وقام زید قام دا د فعل ماضی صيغه ده واحد مذکر غائب او دا زید مرفوع بضمه لفظا دا ولا فاعل او دا جمله فعلیه ده. ويسمى جمله يسمى دا واحد مذکر غائب فعل مضارع مجهول صيغه ده هو ضمیر مستتر دا پکې نائب فاعل او جملتن دا ولا مفعول به ده. فعلم ان الكلام لا يحصل الا من اسمين. فعلما په دې په شروع کې چې دا کومه فا ده دې فا ته فا فصیحیه وي او دا د شرط محذوب په جواب کې راځي. نو دلته شرط محذوب دا دی اذا كان الاسناد ماخوذا في تعريف الكلام چې کله د کلام په تعریف کې د اسناد قید معتبر دی نو فعلما پس معلومه شو ان الكلام لا يحصل الا من اسمين او علما دا د علما د علما مجهول له د واحد مذکر غائب فعل ماضی مجهول صيغه ده او ان الكلام لا يحصل الا من اسمين دا جمله دا ولا نائب فاعل له. بیا ان الكلام کی دا ان حرف از حروف مشبه بالفعل الكلام ولا اسم ده او لا يحصل الا من اسمين دا جمله ولا خبر ده. لا يحصل الا من اسمين اسمين دا مجرور دی چونکه تسنیه حالت جری هم پیا ما قبل فتح سره وي نو دی وجنه دلته هم دغه شانت راغله. نحو زید قائم ويسمى جمله اسميه يسمى دا فعل مضارع مجهول صيغه ده هو ضمیر مستتر دا ولد نائب فاعل او جمله اسميه دا موصوف صفت دا ول مفعول به جوړیږي. او تدې په باره کې هم موږ قاعده ذکر کړی و چې کله دو اسمونه وي دواړه معرفي وي یا دواړه نکري وي او په تذکیر او تانیث کې دواړه موافق وي نو دا موصوف او صفت جوړیږي. ويسمى جمله اسميه او هم دغه شان دي ترکیب دا د يسمى جمله فعليه هم دي. ويسمى جمله اسميه او من فعل واسم نحو قام زيد ويسمى جمله فعليه اذ لا يوجد المسند والمسند اليه معا في غيرهما. لا يوجد دا هم دا فعل مضارع مجهول صيغه ده. المسند والمسند الی دا معطوف علی معطوف دا ذو الحال او معا دا مفعول فيه ده د کائنن
محذوب د پاره دغه بیا حال جوړیږي د ذوالحال لپاره او ذوالحال او حال دا چې کله ملاو شي نو دا د لا یوجدو د پاره نائب فاعل دی او فی غیرهما دا جار مجرور دا متعلق دی په لا یوجدو پورې ولا بد للکلام منهما دا لا دا د نفی جنس لپاره ده او بد دا د دې لپاره اسم دی او د للکلام جار مجرور دا متعلق دی په بد پورې او منهما ولا خبر دی یو ځل بیا مونږه د عبارت ترجمه کو مصنف فرمای الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد چې کلام داسې لفظ دی چې هغه شامل وي دو کلمو ته د اسناد په طریقه باندې والاسناد نسبة احدى الكلمتين الى الاخرى اسناد په دو کلمو کې د یوې کلمې نسبت کول بل طرف ته بل کلمې طرف ته بحيث تفيد المخاطبه فائده تامه په داسې حیثیت سره په داسې طریقې سره چې دغه اسناد د مخاطب ته مکمل فائدہ ورسي يصح السكوت عليها چې پاغه باندې خاموشي دا صحیح وي لکه زید قائم وقام زید ويسمى جمله د کلام ته جمله هم وي فعلم پس معلومه شو ان الكلام لا يحصل چې کلام نه حاصلېږي الا من اسمين مگر دو اسمونه مثلا لکه زید قائم دوړه اسمونه دي ويسمى جمله اسميه او کدا کلام لومبه جز د اسم نو موږ بوته جمله اسميه وایو او من فعل و اسم یا کلام د فعل او د اسم نه حاصلېږي لکه قام زید او دته جمله فعلیه وای چې لومبه جز فعل وي نو دغه جمله ته موږ جمله فعلیه وایو اذ لا يوجد المسند والمسند الیه معا في غیرهما ځکه چې مسند او مسند الیه دواړه یوځای فی غیرهما تدی دواړو نه په غیر کې نه موندل کېږي یعنی یا به په دوو اسمونو کې موندل کېږي یا به په اسم او په فعل کې موندل کېږي ولا بد للکلام منهما او د کلام د پاره د مسند او مسند الیه یوځای موجود کېدل دا ضروری دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین